د حضور پاک ترو حضرت حمزه رضی الله عنه پس غزوه احد کې شهید شو. د چا د لاسه؟ د وحشي ابن حرب د لاسه. هغه وخت لا مسلمان نو، کافر. وی ما سره یو عنزه وه، یو نیزګی په هغې مې وویشته حضرت حمزه او شهید شو. سید الشهدا د پیغمبر مبارک تر او چې شهید شو څه چل یې وکړه، بیا پوزه ترې پرې شوه. اسد الغابه کې ګورې دا شته ښه، پوزه ترې پرې شوه، غوږونه ترې پرې شوې، شونډې ترې پرې شوې، سترګې یې ترې وویستې. او هنده ده عتبه لور وه، هغه وخت کې لا کافره وه، هغې د خپل تره او د پلار انتقام اخیسته، بدر کې وجلي وو. نو دا اندامونه په تار کې واچولو، د دې نه یې هار جوړ کړ او په غاړه کې واچو، هنده به ګډېده. او بیا د حضرت حمزه سینې وشلوله او زړې ترې راوویسته، جګر یې ترې راوویسته او په هغې یې چکونه ولګول او تېرول یې، خو تېر نه شو، واپس یې وغورځول، یعنې وجود یې وله ټوکړي ټوکړي کړه. رسول الله مبارک چې خبر شو ډېر زیات پریشان و. وایي ما خو د کافرو مړو سره دا سلوک نه دی کړی، دی خو زما د تره سره ډېر زیات ظلم وکړ. زه دې تره ته خو کتې هم نشم، سترګې نشته، پوزه نشته، شونډې نشته، غوږونه نشته، او دا سینه چلېدلې ده، په خپل سرمن د پاسه ټک ټوک د قصابی پروت دی. وایي زړه مې غواړي چې دې دفن نه کړم، ښخ یې نه کړم، او دا مارغان راشي او دا حیوانات راشي او دا غوښې وخوري، چې د قیامت پر ورځ خلک قبرونو نه پاسي او زما د تره غوښې د مارغانو او د حیواناتو د خېټو نه روزي والله ته ودرېږي. خو بیا به خلک مړي نه ښخوي، چې حضور پاک تره نه دی ښخ کړی، موږ یې هم نه ښخوو. نو ځکه یې ښخوم، ډېر خفه و. دا ټول کرتب د چا د لاسه وشو؟ د وحشي د لاسه. خیر قصې اوږدې دي، راته ډوډۍ نه کوم، مقصد له راځم. کله چې مکه فتح شو، دی وتښتېد طایف ته. طایف کې بیا اسلام ته وي زما ړو شو. نو ما وایي چې زه به څنګه حضور پاک ته مخامخ کېږم؟ وحشي وایي که مخامخ شوم نو ما ته به وایي زما تره، زه به څه جواب ورکوم؟ نو چې هغه ته وایي استازو ته غږ نه کوي، استازي چې د قومونو دي، ته هم ځان په استازي کې داخل که ولاړ شه. نو یې رالم، وایي چې څنګه مدینې ته رالم او رسول الله مبارک ته مخامخ شم، لومبې تپوس ما نه دا کوي، انت وحشي، ته وحشي؟ بس ما وی دا ما تپوس یې وکړه، د نورو نه کوي دا ولې؟ چل خو دی. ما وی نعم یا رسول الله، او زه وحشي. او فورا دویم تپوس کوي، انت قتلت حمزه، حمزه تا وجلی دی؟ بس ما وی چې کوم څیز نه یېرېدم هم حقه غزار رسول الله مبارک وکړه، ځمکه مې د خپو نه وتښتېده. چې ما خو وی چې ما ته به دا وایي یوازې مرګ نه دی، مرګ نه پس هغه سره ډېر ظلم شوی دی. داسې ظلم به څوک ونه کړي چا سره. په بدر کې او یا هغه کافر مردار شو چې د رسول الله مبارک په شا یې لرې او پیروان اچولی دی، هغه کافر مردار شو چې د رسول الله مبارک مرۍ ته تیزندي اچولې ده، لیکن د چا مړي سره دومره هتکامیز رویه ونه شوه کوم چې حضرت حمزه سره شوې ده. انت قتلت حمزه، تا وجلی دی؟ اوس به څه ویمه؟ که ویم چې نعم نو دا خو غټه بېادبي ده، که ویم چې لا نه نو دا خو دروغ هم دی او غیتمنیم نه. ما وی قد کان من الامر ما بلغکا، حضرت چې تا ته خبره کمه رسېدلې ده وہی ٹھیک ہے، ویسا ہی ہے، آپ کو جو بھی پہنچا ہے وہی ہے، بس ٹھیک ہے، یعنی ہما وجہ ہے. وی هل تستطيع ان تغيب وجهك عني وحشي، دا طاقت تشته چې دا مخ مانه بل طرف ته کې چې ته په سفر لاړ شې؟ تا ته ګورم د خپل تره هغه مخ یادېږي، ستا پوزې ته ګورم د حمزه پرې کړې پوزه یادېږي، ستا سترګو ته ګورم د حمزه پرې کړې سترګې یادېږي. آپ کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوں تو حمزہ کے کٹے ہوئے ہونٹ نظر آتے ہیں، آپ کے کانوں کو دیکھتا ہوں تو حمزہ کے کٹے ہوئے دانت نظر آتے ہیں، اور آپ کے سینے کو دیکھتا ہوں. آہا د خپل تره د حمزه هغه چیر پاړ شوې سینه را یادېږي. برداشت نشم کولی د خپل تره چې د هغه کټ وجود را مخکې شي. زه پوه شوم واقعي خبره ټیک ده، خو د الله رسوله یو تپوس کوم، ایمان به قبول شي که نه؟ ما زیاتې خو کړی، ایمان به قبول شي که نه؟ رسول الله مبارک فرمایي الاسلام یهدم ما کان قبله، دا عامه قاعده ما ویلې ده، فکر مه کوه ایمان چې دې راوړه هر څه معاف.
زما تره ما بخلی دی، الله بخلی دی، ما نه الله بخلی دی. د هغه دا کټ کټ وجود او ټک ټک اندامونه دا بخلی شوي دي، کچ بینیس هم نشته. خو صرف بچې تا ته ګورم تره یادېږي، ما وی بالکل دا طاقت مې شته، لاړم جهاد له، خپله نیزګۍ مې واخیسته. اوس فیصله کومه چې ما کم وخت کافر ومه نو د پیغمبر ډېر قریب شخصیت مې وجلی دی، ډېر لوی محبوب چې د پیغمبر ترو حمزه سید الشهداء. د دې بدل خلاصوم، معاف خو شوم خو نه یو کارنامه کوم چې قیامت په ورځ باندې زه ولاړ یم، مانه الله دا تپوسونه کې قیامت په ورځ چې پیغمبر هم معاف کړی، ما هم معاف کړی، خو وحشي او کار خو دې کړی دی که نه، حمزه دې وجلی دی او حمزه را پانسي، اگر چې ما وجې نه شهادت ته تللی دی، خو بیا هم مړه کې سوچ کوم چې داسې یو کارنامه وکړم چې قیامت پر ورځ الله ته وښیم چې د پیغمبر محبوب هم وجلی دی، قریبي محبوب، خو د پیغمبر هغه خطرناک دشمن مې هم وجلی دی. د هغې دپاره د چا انتخاب کوي؟ دغه زمانه کې مشرکان وښه جهادونه شروع دي په اطرافو کې، منافقین شته، یهودیان شته، عیسایان شته، مجوسیان شته، لیکن د چا انتخاب کوي؟ د حمزه بالکل بالمقابل د غټ کافر د چا انتخاب کوي؟ د مسیلمة الکذاب انتخاب کوي. مسیلمة الکذاب به وجنم الفاظ واوره، فاکافئ به حمزه، د حمزه بدل به پې خلاصومه. پته ولګېده چې د ختم نبوت دشمن دا د پیغمبر په دشمنانو کې خطرناک دشمن دی. وی لاړمه جهاد شروع د ابوبکر صدیق زمانه ده او مخکې نیزګۍ را سره ده او مسیلمة الکذاب تماشه کوي د خپل لښکر او ما هغه نیزګۍ ور شغال کړه او په دا نوب مې وویشته او شاته د کوناټو سره ترې نیزګۍ ووته او را پرېوت مردار شو. بس ما وی ومې ګټله، د پیغمبر محبوب مې وجلی دی، د پیغمبر غټ دشمن مې مړ کړ. پته ولګېده چې د رسول الله غټ دشمن څوک دی چې د ختم نبوت په جامه ډاکه غورځوي.